زه ته کولا وایم دغه منافقینو ته هم وایم او دا کم خلک چې دا پروپاګانډه کوي دوی ته هم وایم په دومره د پښتو وي دومره د غیرت او د خپل مور په مسکلي نو راشه دا قوم به راغونډ کو او مناظره به وکړو کې بنو چې دا پروپاګانډه دله په هغه ځای کې ختمه کړم بیا وایم دا میډیا ولا ولاړ بیا وایم کو دغه پښتو وي کو دغه غیرت او د خپل مور په مسکلي نو راشه ما سره کېنی د دې نه بله غټه خبره شته څه بله غټه خبره دا سخت الفاظ مې ځکه استعمال کړل چې راشي ما سره کینی بار بار زه نشم راتلی او نه زه ستاسو دا زړه ساتلی شم چې یاره دا ځمکه به کته شي او پورته شي دا خو ستاسو د پلان نیکه جایداد دی لا دلته داسې مور زوی نه دی راوړی چې دا جایداد تاسو نه والي دا تاسو ته چا ویلي دا خو سوال نه پیدا کړي دا ستاسو حق دی موږ دا نه حق دپاره جنګېږو ستاسو دپاره نو حق دپاره خو به جنګېږو دا تاسو ته چا ویلي ستا جایداد انتقالي ځمکه د خپل کر کرونده پې کوه مزې کوه ستا نه به ستا بچي ته پاتې کېږي د هغه بچي نه به کړوسي ته پاتې کېږي دا دنیا یو روټین دی دا روان دی نو په دې خبرو باندې دغه مه کوئ غوږ مه کروئ یار دا دغه خبرې هغه پښتو کې یو متل دی سړي ورته ویې تا نه سپي غوږ تختولی دا غوږ نه که ته سپي پسې منډې والې که نه نو لول ګوره خپل غوږ به ګورو او سپو پسې منډې نه وي دا دغه دا کوتک چې دی که نه دا په دغه سپو پسې رالو دا منافقین چې دا په دو پسې اډو او په دې کوتک به یې ځغلو انشاءالله دې علاقې نه مخکې هم تاسو ځغلولي اوس به بیا ځغلوئ او بیا به بیا ځغلوئ انشاءالله ولځي دا تاسو امید لرئ دا خبره زه د اوټ دپاره نه کوم بیا درته یم دا خبره د اوټ دپاره نه کوم که زه په اسمبلۍ کې یم او که نه یم خو ستاسو ورور یم په نیمه شپه به ته ولاړ یم او هر ځای به ته لاړ وم او دا مې فیصله کړې ده انشاءالله چې دې بله خدای په هر غټ منصب کېنولم خو قسمت مې پکې و نو انشاءالله تاسو په منځ کې به یم چې دا خلک دا دې پروپاګنډو ته به هم نه پرېږدو انشاءالله ولځي ستاسو په منځ کې به یم